جی ګرانو کتونکو اوریدونکو زه وحید خان تاجک یم په سمرباغ کې موجود یم اسسټنټ کمشنر دفتر کې کلی کچېری بنن ډي سي صاحب او ټول ډي پی او صاحب او نور د محکمو مشران ورته راغلیو د کلی کچېری ته د سیمې عوام او بیا په خصوصي توګه چیرمنان د مختلفو علاقو هغه راغلیو او دا رنګ د ام پی ای د ام ان اس صاحب لخوا پکې ریپرزنټیټیو چې کومون هغه ناستو ډېر شي مسلې چې کومې وی هغه پکې پټاګه شولې ځین خلکو د بګي خبرو مکمل او هم شو ځنې خلک د سیو چې هغه بار ریپیټیشن وکړي د پکې هغه مکمل او نشو زموږ سره د وی سی صدبر کلی سابقه چیرمن او د پی کې 18 سابقه امیدوار مبارک شاه خلجی صاحب موجود دي خلجی صاحب پکې خبره اترې خو چلو غوښتلی چې وکی خو بدنظمی جوړه شو نو بس به باقي کې د خاموش پاتې شو خلجی صاحب دا کلی کچهریان خو مخکیم شوی دي تاسو لیدلی دي خو کوم ستونزې وي چې تاسو ویل چې تاسو دلته وړاندې کړئ وای تاجک صاحب ډیره مننه تاسو د ټیم او په حقیقت کې مسلې ډېرې عوام هم ډېر موږ ته پکې هغه ټیم میلاو نشو نو موږ غلي کېناستو موږ شهر د عوام د صاحب او ډي سي صاحب او موږ بخیر د خپل خبره بیا پریټن کې اسسټنټ کمشنر سمرباغ ته والي کو زما دوه مسلې وي او مسله ډېر لازمي دي دلته چې مرتلې خړو ته وي په 2024 کې هغه غریبانو ته وسم لار نشته او هغه په بو اوړي او دغلته چې کوم والد او کوم کلوټ دی هغه بار موږ جوړو هغه لکه د پټو بچ کمی د پاغي باندې د 3 ویسس پټې دي د تنګي پی ام دي شینی پټې دي د بادي چې کم دي هم دي د صدبر ویسس صدبر کلم دي نو ډي سي صاحب ته زموږ درخواست چې دی وس په انعام وکړه شهره د ام پی ام ان ای پند زموږ سره راځي نو پاغي کې دي زموږ ستاونو کې شایزت باید دی په دغه کې مراولم شهره دغه تک کم اس کم کا پول نشي جوړول نو کلوټ دي کې د غټ پیپونه دي کې کم اس کم چې د خلکو ته لګاغه سہولت میلاو شي او دا کار وشه په 2024 کې دا خلک لمدې پنسي په خړ باندې اکلی تاولینه او چې دغه نه نو کڅوک راځي نو د شونټالي په طرف راتاویږي یا د بادین په طرف هغه ته غلاره ګد کیږي بل خبره مهمه ده چې کرش انډستری زمان کم ده نو پاغي کې مسله دا دی چې معدنیات ولا اکشن کول غواړي اکشن ته الته سوکینه دغه بنیادی وجه دا چې په اکشن دیو کم کې دلته هغه په خړ کې خاوري پرتی دي سشتنه او دیو د یو بلاک چې کم دی نه هلاک او 12 لک 15 لک روپۍ خو دي نو موږ دیو ته وای چې را اکشن خو تاسو کار د اکشن خو تاسو وکي موږ له یو سړی راولې موږ به ټیک د روپۍ ورکو موږ هغه منو تاسو هر سمنوان خو دیو وای چې نه تاسو جبرنې پایاري کیږي پایاري بیا دلته په انډستری والے چې هغه غریبانان کله دلته راشون هغه جرمانه مشي پاینم شي تانې تم لاړ شي وځپلې شي نو زه ډي سي صاحب ته دا درخواست کوم چې د لپاره ځان له تاسو کمیټي دلته جوړه کړي پرې خړون زمونږ سبو ګرځي چې دا 100 روپو قابلو او په 100 روپو کې په مونږ ته وای خو چې د یو شیز نه 15000 روپۍ هم نه کیږي آمدن او ته ماته چې نه هلاک روپۍ داخلي کړه نه هلاک بز د کم ځای نه داخلوم دا به کم ځای راځي بل د انډستری د پدې کې په سونو خلک پر روزګار باندې دي دا مهرباني دی وکړي چې دله دی هغه ترقی ورکړي زمون کم محرومیان دی هغه ختمي کی بجای د دې چې په منګه پایاري کیږي دغه کیږي نو موږ د انډستری ورو ختمو نو زه ډي سي صاحب ته دا درخواست کوم اسسټنټ کمشنر صاحب ته دا درخواست کوم چې دا مدنیات والد راوغاړي د دې زموږ سپدې خړونو وګرځي چې د دې سمره جایز اکشن کول دا د دې کار دی سړی به د ټیکدار برازي زه ته پیمنټ نه کوم زه ذمہوارم خو کڅوک اکشن نه کوي هغه سزا دي زما کرشمشنال نه ورکي چیرې پاغو دی پایاري کوي ډیر مننه شایزت خانم زموږ سره د خود بازار سمرباغ صدر دوست محمد اجي صاحب سره نو اجي صاحب رامخ کې شاده د سره زمام خبرې دي بازار سمرباغ چې د نو تاسو په زور زبردستی قبضه کړی دی ریړونه ډک د تجاوزات دي خلک خو ټولې ګوتې تاسو ته دي سي کړه نو دلته بدغه باندې هم خبرې وشوي معیار بازار کې تجاوزاتو خلاف کار کیږي کمبټ کې کیږي نورو کې کیږي و چې سمرباغ کې ولې نه کیږي سمرباغ کې څه مسله ده چې تجاوزات نه ختمي بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو مخ استاد شکریا ادا کوم چې تاسو را لې او زمونږ د आवाज چې کوم دی د افسران ته مرسي او د قوم ته مرسي د سمرباغ مسله دا چې دلته کې تاسو ته پته چې نن سبا ډیره زیاته مهنګایي ده او خلک غریب دي هغه څه وس نه کیږي نو ریلو والی یو په لاسو په ټرالو کې څوک صابه خرچي او څوک ټماټر خرچي او څوک ته خرچي هغه وجه اصل دا چې غربت ته او د چا څه بل چاره نشته نو غریب مزدوریان د چا نشته خو د دې حکومت سره علاج شته چې دا حکومت کې انتظامیه کې نو علاج ډیر موجود دی او دغه وجه دا هغه علاج دا چې دلته کې داړي د لپاره متبادل ځای موجود دی چې هغه کې په لکونو گاډي ځيږي اوس دلته افسران نشته
چې دغه زړه ډره والی ځکه چې دا د کلي من دی دا بالکل د سمرباغ پراپر سمرباغ من دی دا ډره واخلي چې دې اډې نه ټول ګاډي بار ولاړي په دې ګاډي نه ځایږي 3-4 ځای تاسو چکر لګوي تاسو په راغلی 3-4 ځای اډې دي په دې بازار کې 3-4 اډې دي دا په دې روډونو باندې ګاډي ولاړ دي نو زموږ درخواست دی د ډیپټي کمشنر صاحب نه اسیسټنټ کمشنر صاحب ته مې بل درخواست کړی او ورغلی دی هغې ویزټ یې کړی چې کوم ځای کې نوې اډه جوړې شوې ده د هغې باقاعده د ټیمس اګریمنټ شوی دی خو 10 کاله وشو هغه پټي دا خلکو شرط پاتې دي هغه ځای شرط پروت دی وسو موږ دا وایو د ډیپټي کمشنر صاحب نه درخواست کوو چې دا زړه چې د داري یو شو زکو ته واله کی او دې نوې اړې ته د ترانسپورت دا ګاډي منتقل کی نو زما خیال چې دکانداران هم په دې عذاب کې پراته دي دا ریړو والا چې جګړې زما د ریړو تعلق نشته زما دکاندار سره تعلق دی او انساني همدردي باندې د خلکو ته دغه ځای ملاو شي چې دا دغه ځای ته شي نو زما په خیر سره تاسو ډیره مننه ډیره شکریہ ډیره مهرباني چې تجویز ورکو دا یقینا دغه مسلې بهترین حل دی دا د سمرباغ بازار صدر دوست رحمان اجي صاحب چې خبرې اترې را سره وکړلې زموږ سره د ویلج کونسل سره غونډي کیسان کونسلر او تقریبا قائم مقام چیرمن صلاح الدین پاچا موجود دی الکه دلته خو بس ځنې خلکو قبضه وکړله خبرې وکړلې او ځنې خلکو چې داسې وه چې هغې بدنظمي نه جوړوله جو هغه خاموش پاتې شو خو څه ستونزې تاسو راوړې وي بسم الله الرحمن الرحیم واحد تاجک صاحب ټول نه مخکې تاسو ډېره شکریا ادا کوو ستونزې خو ډېرې کوم اهم پوینټونو په هغه پاتې شو خصوصا د جندول لپاره د زراعت په حواله سره ډېرې زیاتې ستونزې وي په ټول تحصیل سمرباغ کې هیڅ چا زراعت په حواله سره خبره ونه کړله په هغه زه خبره وکم د زراعت چې کوم افسر صاحب دی هغه سره سورج مخکې موږ میټینګ کړی نو هغه راته ویل تاسو زمونږ ګیله منئ موږ تاسو نه ګیله منئ ځکه چې ټول جندول په سطح باندې دوه بابوګان دی هغې او هغه د زراعت دفتر چې کوم دی په مونډه تحصیل کې دی چونکې د مونډه تحصیل چې کوم دی هغه 13 ویلج کونسل دی او د سمرباغ تحصیل چې کوم دی 29 ویلج کونسل دی په 29 ویلج کونسل باوجود هم د سمرباغ تحصیل ته د زراعت څخه هیڅ فائدہ نشته ځکه چې الته کوم سری راځي یا مثال کې غنم دی یا نور څه باغات په حواله کم څه دي نو الته چې په 500 روپۍ ډیسکاونټ باندې کم سره ورکي یا غنم او تخم ورکي نو چې شی د کامبر سړی زینو دونه دغه دوه چوند کوي لګیدلی لہذا نو بل موږ د افسر څخه خپل دا ویل چې موږ تقریبا 1300 بوجي غنم راوړو د تخم د پاره باقي 300 او 1000 زموږ سره فاتې دي دا فاتې شو دا څومره نقصان شو دوباره به کوي ورکه به واپس کوي او نو لہذا زموږ د ام ان اس ام پی اس د تحصیل چیرمن کوزه تحصیل چیرمن دا غوښتنه ده چې دا فوري د تحصیل سمرباغ کې د زراعت او حواله سره دلته دفتر کولاو شي او دلته نوې عمله ورکړي شي ډیر زیات ستونزه ده موږ د دین علاوه د تحصیل د ویلج کونسل سوري غونډې نمائندګي دلته کومه تاسو ته پته چې ویلج کونسل سوري غونډې کې د نتورک ډېر غټه ایشو ده غټه مسله ده مخکې چې کوم جس ټاورو هغه په بم باندې واولته پته نه لګي چې سب گیم پرې کې سټا وو هیڅ موږ ته راډا کې شو چې کوم ټاور لګېدل د 420 د اسی وسمنې اوچتې کړي دي هیڅ فائدہ موږ ته نشته کوم مسافر چې په بار ملکونو کې دي نو هغه چې کله مور فلار ته یا بچو ته ویډیو کال خو په تندر کا کوم وایس میسج په واتس اپ کې هغه نه فلې کوي د دې مخنیوي وشي دا فوري د دې باندې نوټس واسه کنه ان شاء الله د دې جز نتورک خلاف د دې مشرانو به ان شاء الله 420 پرچا کومه د دې علاوه د ویلج کونسل سوري غونډې تا د پته راوید به تاسو نو صدبر کړي چې الته ګراوند نشته په غون ویلج کونسل کې ګراوند نشته دلته ډیګري کالج دی غازی عمر خان ډیګري کالج چې هغه دغه کلی خلکو نه داسمه سرکاري شو په هغه کالج جوړ شوی دی اوس دغه کالج کم دی په هغه ګراوند کې واخره غتلی دی ولته نه کولاوي بار موږ د پرنسپل صدغه وکړو تا د پته چې کالج باندې ځان ګراوند گیټ لګیدل کالج کم بلډینګ دی او ګراوند نه نه دی دا ګراوند زمو یوت تبا شو قسم په الله په خدای مې قسمی کدی که زه دروغ وایم ابر دغه کالج د لک چې کم کرکټ کوي بیټسمنان دي هغه ما بر په پارم کې ولې دغه 400 مانه اخته شو ځکه چې نمازګر نه غو د صدقه نه ملويږي کم چې خول هغه متنازع زګیره کالج ګراوند چې کم دغه ته نه کولاويږي بار چې کم شړه دغه متنازع زګیره چې کله بال ولګي ټیکنیکل کالج ته هغه ول نه ورکي لہذا دا ګراوند فوري کولاو شي د سیاسي شو نه جوړي او موږ بار دا خبره کوو چې یاره پرنسپل سیب دا ګراوند کولاو شي چې څنګه نوالي دغه زموږ د کلی دغه زمواري کوم دغه کارون نقلونه زور کوم دغه یو لیست په تیار شي خو سکیورټی شته دغه ګیټ باندې پولیس موجود دي دغه دی وشي درې خبردار وایي چې کوم غازی عمر خان ډیګری کالج ته پته چې هغه سایت ته دی
هغه سایټ زموږ سره پر باچا خان ماډل سکول چې کم دی پاکي چې کم ماشينري دا کم غاړي دي بسونه دي هغه تباہ برباد شو پاکي کابل لا وختل نو په زیر دي چې د سایټ کالج د چې د ورکل شي ډیره زیاته فائدہ به وشي. ډیره مهرباني شکریا تاسو خط تجاویز صلاح پاچاو چې زموږ سره خبرې اترې وکړلې دلته زموږ سره سابقه ایم پی ای د عوامي نېشنل پارټي کوز دیر صدر حاجی بدر خان سره موجود دی. ډیره مننه حاجی صاحب. ستونزې ټولې تاسو ته مخې تم دي دلته بار بار راوچتېږي خو خلک به دغه ګیله ود دي چې څه پکې کېږي نه تاسو په تاسو ډیر زیات مشکور یم او شکریا ادا کوم او بیا د ډي سي صاحب چې د خلکو د تکلیف د आवाज د اورېدو لپاره دلته مقرر کړل او رالم. مسائل ډیر زیات دي او دغه نشته وسونی نشته دي په څه کېږي او دا ده چې زما په خیال سره چې 12 کاله پوره شو د پی ټی آی د حکومت دیو د نوی پاکستان خبره کوي نو زه نه پوهېږم هغه زوړ را ټول ګډ وډ کړ نوی هم څه ونه لیدله لکه کاغه د روډ مسله ده کاغه د غټې مسلې موږ په دې وخت کې په دې 12 کاله کې یو داسې میګا پروجیکټ ونه لیده چې هغه د علاقې د آبادۍ دپاره دغه بس زمان پکې تیر شوي څلور نیم کاله ایم پی ای توپ کړی دی ډېرې چغې موالي دي هغه زاړه کم سکیمونه چې شوي وو هغه بیرته خراب شو د هغې بیرته څه لکه که سکول جوړ شوی او سټاپ یې ورنه کړو که سړک جوړ شوی او هغه بیرته مرمت نه کړو که پبلی هیل کې خود سره د څلور انو درک نشته که اوس دلته کې څوک د پبلی هیل خبره کوي ما ته علم دی چې موټر شوی او دلته کې د دې رحیم آباد او دې ځایونو موټرې شوي دي ما په خپله پیسو جوړ کړي دي او په پبلی هیل کې روپۍ نه وي داسې که په هغه سین ډبلیو ده دا روډ ما څو ځله پورته کړی دی په اسمبلی کې او څو ځله ما ویلی دی په دې روډ کې د هغه بل بایپاس چې کوم موږ چالو کړی و هغه دغه شانته پاتې شو او لکه څه داسې خبره نشته ده زه ډېر افسوس کوم او ډېر په دغه سره چې نه دم هغه خلک دلته کې د تعمیر خبره کوي او د دې خبره کوي چې موږ به د دې مل د ترقۍ او د خوشحالۍ خبره وکړو نو هغه زه د خپلو بچو ته هم دا خواست کوم چې د خدای په خاطر نور په دې خپل ځان په دې خپلو مشرانو او په دې خپله صوبه رحم وکړي د دې شي نه ځان راغونډ کړي هغه خلکو له ووټ ورکړي او د هغه خلکو ملګرتیا وکړي چې هغه کم از کم د پښتنو د عزت د پښتنو د حقوقو او د پښتنو د آبادۍ او د خوشحالۍ سوچ لري. ډېره مهرباني. ګران کتونکو د حاجي بدر خان چې موږ سره خبرې اترې وکړلې سابقه ایم پی دلته کلي کچېرې ته راغلی او زموږ سره شایزت خان چې د وی سي قنداري او د بلو بورډ چیرمن هم دی او د ایم پی ای عبید الرحمن او ایم این ای محمد بشیر خان دلته یو نماینده را لېږلی او ډېر ښه مسلې وي چې هغه د ایم پی ای او د ایم این ای سره تعلق ساتي نو اول خو دا چې ټولې دې ولیکلې ځان سره ځکه چې زیاتې ستونزې خو د دغو سره تعلق ساتي سره وایي په دې حوالې سره چې ډېر زیاتې مسلې وجندل کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره زیاته مهرباني. یاره مسایل خو تاسو ته پته چې هغه که په هر ځای کې نو 100% خو حل کېږي نه خو کوشش به کوو انشاءالله چې دا مسایلو نه موږ راوځو دا ډېر په اسانه حل شي. د مسلو د نه حل کېدو یوه مین وجه زموږ د مرکزي حکومت سره ده چې مرکزي حکومت هغه صوبې ته هغه خپل چې کوم خپل د هغې کوم حق دی هغه نه ورکوي. کومې قرضه چې په مرکز باندې زموږ پراته ده نو هغه صوبې ته لا نه دي راغلي او صوبو لا بیا په خپلو نمایندګانو باندې نه دي تقسیم کړي نو په هغه وجه باندې چې نو زموږ د بعضې کارونه چې هغه بالکل نیمګړي پراته دي که هغه د روډونو په مد کې که هغه د پبلک هیلث په مد کې دي که داسې نور ډېرې مسلې دي نو هغه ټولې همدغه شانته کې لا پرتې دي خو موږ کوشش کوو زما ایم پی ای عبید الرحمن صاحب اوس مې ورسره رابطه وکړه ما چې یاره ډېر کسان وایي چې یاره دوی حاضر وي موږ هم د هغې نمایندګان یو نو ما هغوی ته دا خبره وکړله چې په کار دا و چې دا مشران دلته کې وی خو د هغې نمایندګي کوو موږ دلته کې په خپله باندې راغلي هغوی نن هم د ایم ډي پي کې چې سره او چې څومره د دې پښتونخوا هایوې اتارټي د هغې مشرانو یا څوک وو هغوی سره ناستې سیکرټري سره چې کوم دغه دی هغوی ته هم دا خبره وکړه نو هغوی ورته فنډ ورکړی 10 کروڑ روپۍ چې دي هغه د دې لپاره جمع شي ما ویل 10 کروڑ روپۍ ورته جمع کړي دي او پرون نه بل پرون چې د کوم انجینیر هغوی سروې وکړله شنو په ژمي کې خو کار نه کېږي نه چې د هغه پخوانۍ ورځې دي چې اور به ورته بلې او تارکول به ګرموي دا جدید دور دی او انشاءالله تعالی چې ډېر په ښه طریقه به دا روډ الله تعالی به وکړي انشاءالله. دا نور ستونزې دي ایجوکیشن په حوالې سره پبلک هیلث خو تاسو خپله باندې
باندې وي سړکونه هم تاسو خپل وي د بازار د تجاوزات حوالې سره داسې نور ترقیاتي کارونه دلته کالج صدبر کلی کالج پلوس هغې کې ډېر غټې ستونزې دي دا هم د هغوی سره تعلق لري. یاره جی پلوسو کالج او د صدبر کې ډیګري کالج په حواله بس دا یو خبره وکم نه ده پکار چې کوئی ایجوکیشن لوړ دیر ته راشي زمونږ د روایاتو صدا مناسب نه دي چې هغه کمباین ناستي پکار دار زمونږ روایت دا اجازت نه ورکوي د هغې دپاره چې دی نو پلوسو ګرلز ډیګري کالج جوړ شوی د جینکو دپاره دغه شان بوایز د هلکانو دپاره چې نو د غازي عمر خان ډیګري کالج جوړ شوی وایي تاجک صاحب ستاسو توجه لږه راګرځوم زما مشران په دې کې لګیا دي زما مشران دلته کې چې کوم لوکل ډاکټرز دي هغه پر خپلو لوکلو هسپتالونو کې ډیوټي کول نه غواړي ځکه چې هغه فیسیلیټیز نشته دی کوم چې هغوی ته نورو هسپتالونو کې ملاویږي دلته کې لوکل خلک د ریزګي نه خپل ټرانسفر کوي دلته کې لوکل ټیچر د هغه ریز نه خپل ټرانسفر کوي ویره زما بچي په پېښور کې سبق وایي بس زما ټرانسفر دلته وشي دنیا ټرانسفر یو لوی پایل زموږ سره پروت دی او په ریزګي تاسو په پلوسو ډیګري کالج خبر وکړو نو دلته کې د سټاف واقعي چې کمې دی زما مشران هغې مسلسل لګیا دي چې دلته کې سټاف راولي خو دلته کې څوک ډیوټي کول نه غواړي په هغې باندې زموږ د مشرانو ډېر زیاته توجه ورکړې ده اوس چې کومه میډم ده هغه د پېښور نه تعلق یې د دیر سره دی خو بنیادي د پېښور کې لکه اوس پر اوس وخت کې پاتې کېږي یاره جي ډیوټۍ په حواله خو چې مونږ کله ورغلي زه د هغې دغه نه کوم دوه میډمانې دي چې هغه ډیوټۍ کوي یاره جي زه به دا ویم که نه چې دلته کې دا پولیټیکل ایشو دومره زیاته ده دلته کې صحت کارډ راغلی ګوره په هغې تمکید وشو په کار دا وه چې دا دلته کې یو تعمیري کار شوی دی زه د هغې داد ورکم چې یاره ډېره مهرباني زه د امپي عبیدالرحمن صاحب پای کې لاسي که هغې کې د ایم این اے محمد بشیر خاني دلته کې د خیر د راوړو کې زما د مشران لاسې زه د هغې شکریه ادا کوم دلته کې یو سهولت ورکو دا د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت دا یو ډېر لوی اقدام دی چې دلته په صحت کارډ باندې علاج کېږي که هغه صحت کارډ ما ته صرف په تیمرګره کې وحید به دا ما ته سټارټ شي نو زما خو هغومره خرچه بیا په لار باندې هم کېږي نو په کار دا چې لوکل راغلی زه د دې ستاینه وکړم نو زه به دا ویم چې دلته کې هغه خلک شته چې هغه د تعمیر په ځای باندې تخریبي سوچ لري فکر لري هغه خلکو ته هم دا فکرونه هم لږ سم کړي چې الله تعالی ښې ښکلې فیصلې راولېږي نو انشاءالله تعالی د دغه کمې مسایل چې د ایجوکیشن په حواله دي یا د هیلث په حواله دي دا به حل کېږي خو که چېرته زه یو ډاکټر راولم او پای کې د هغې دغې نو پای کې د هغې دا هم خبره هم پکې و چې یاره دا دوی راوستلی دا نه دی په کار عادل یو ینګ نوجوان ایم ایس راغلی د هغه اکټیویټیز تاسو ګورئ هغه په دویم ورځ باندې منډه کوي هلته کې هیلث منسټر سره هیلث سیکرټري سره دا ناست دي دغه ایم پی او دغه ایم این ای استعمالوي او د هغوی په وجه باندې دلته ګرې علاقې له خیر راوړي ما خو د بل چا دومره اکټیویټیز هم نه دي کتلي په کار دا ده چې کوم خلک کار کوي هغوی کار ته پرېږدو هغوی خپې نه رانیسو نو دغه یو پیغام مې ټول ولس لپاره رایټ پرسن فار د رایټ جاب ویلی کېږي 16 سکیل سړی په 18 مه کې روی کړی نه جی هغه خو تاسو وکتله دا خو هسې خبرې دي ووایي دا تاسو چې دا کلاس 4 راوستې وایي دا هم کېنولې دا شایزت خانو چې زموږ سره خبرې اترې وکړلې دلته ډي صاحب او ډي پي او صاحب هم دي ډي صاحب سره په دې حوالې سره خبرې کوو چې کومې ستونزې هایلایټ شوې چې هغوی څه وایي ډېره مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړلو مسلې چې کومې ستاسو ټولو نټس کې راغللې اولنۍ چې کومه ستونزه دلته موږ ولیدل هغه دا چې لاین ډپارټمنټ ټول حاضر نه و ځینې مهمه محکمې غایبې وي هغې خلاف به څه کېږي دغې نه علاوه هغه مسلې چې راوچتې شولې نو خلک زیات تر دا ګوتې اوچتوي چې یاره کلي کچېرو کې خو موږ مسلې بیانې کړو خو بیا بس په یو غږ واورېدی شي بل ویستی شي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني ډېره شکریه زمونږ چې دا کلي کچهري کومه دا ته د صوبایي حکومت د احکاماتو مطابق موږ شروع کړي دي او په میاشت کې ډیپټي کمشنر او ډي پي او صاحب چې ما سره کوم دی او د هیډ اف ډپارټمنټ موږ 2 کلي کچهري کوو په هغې کې نن زما کلي کچهري په سمرباغ کې په سب ډیویژن سمرباغ کې او تاسو کتل مسایل چې څومره دي په هغې باندې موږ ځان سره نوٹ کړل ډپارټمنټ په ریسپانس هم وکړو او ډېر داسې مسایل دي چې په هغې باندې موږ الحمدلله کار شروع کړم دی ډېر مسایل داسې راشي زموږ مخې ته چې هغه واقعي چا په نوټس کې نه وي او هغې باندې بیا هم موږ کار شروع کړو زیاتر مسایل د ترقیاتي کارونو په حوالې سره په هغې کې اوس موږ سره اوس انشاءالله حکومت طرفه فنډز ریلیز کېږي زموږ ډي ډي سي په هغې باندې تقریبا تیاره شوې ده په دې میاشت کې به موږ میټینګ وکړو چې سم دلته کې د ترقیاتي کارونو حوالې سره مسایلونه هغې باندې زموږ هانربل پارلمنټریانز هم آن بورډ دي او موږ په هغې باندې کار روان کړی دی کوم چې تاسو ډپارټمنټ سواله خبر وکړو نو زیاتر ډپارټمنټس همیشه چې کوم ځای کې کلي کچهري نو هغې راځي ما سره او زه دا یو نیم ډپارټمنټ دلته هیډ نو او هغه تقریبا په ټوله کچهري کې ما سره وي نو زه ګورم چې هغې سره اوس اطلاع ورته نه وشوي یا څه مسله وه خو که کوم داسې ډپارټمنټس وچ هغه انټرست نه لري په مسایلو کې نو هغه بیا موږ
صوبایي حکومت ته رپورټ کوو د هغې خلاف اکشن اخلي. بل چې موږ دلته څومره مسایل رپورټ شول د دې پراپر موږ منټ کې راولو ان رایټنګ کې او ډپارټمنټس د هغې ټاسک موږ په حواله کوو. بیا د هغې نه موږ د هغې ریسپانس غواړو چې په دې مسایل باندې تاسو وکړه. نو داسې نه ده چې دلته کلي کچهرې وشي خو زیاتر عوام د دې زموږ د حکومت د سیسټم نه خبر نه. نو موږ چې څومره هم کلي کچهرې وروسته پوره شوي دي الحمدلله د هغې 70-80% موږ ته ریسپانس راغلی دی چې هغه مسایل موږ حل کړي دي. څه داسې مسایل وي چې هغه زموږ په لیول باندې وي نو بیا موږ پروونشل ګورنمنټ ته یا فیډرل ګورنمنټ ته چې کوم ډپارټمنټ موږ هغې ته ولیکو بیا په هغې کار کوي. صحیح د پبلک هیلث حوالې سره ټیمي حوالې سره تجاوزاتو دا خبرې وشوې دا خو زما خیال دی معمولي غوندې مسله ده. څه وایي چې را روان هفته 10 ورځو کې به دا ټیکل شي؟ انشاءالله موږ تجاوزاتو حواله سره ډېر ښه کار کړی دی او د هغه په پبلک لیول باندې هم ډېر زیات اپریشیټ شوی دی. که کوم داسې د پبلک هیلث یا د ټي ایم ای په یا د بازارونو کې انکروچمنټ دی نو ما ای سی صاحب ته وویلي په دې هفته کې به انشاءالله موږ په هغې باندې کار وکړو. ډېره مننه تاسو چې وخت راکړو. डी पी ओ साहब जमुक सरासर बहुत शुक्रिया. इधर पुलिस के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल आपके सामने आ गए तो क्या कह रहे हैं आप इसके हवाले से? जितने भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जितने भी मसाइल इंशाल्लाह रिपोर्ट होते हैं कुली कचहरी का मकसद ही होता है कि आवाम के और जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान जो है वो गैप को कम किया जा सके और आवाम को उनके डोर स्टेप पे जाके सुना जा सके दफातर के अलावा. तो जो भी मसाइल हमारे पास यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं फॉर एग्जाम्पल मंशियात का है या ट्रैफिक के इशूज़ हैं वो इंशाल्लाह हम रिजॉल्व करेंगे. मज़ीद आपको बताया कि वैसे भी हम मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में हैं इंशाल्लाह इन मसाइल को हल करेंगे. ठीक है. मुंडा बाज़ार सर बहुत बड़ा बाज़ार है इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का मसला रहता है. पुलिस की जो ट्रैफिक की नफरी 6-7 बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम है. उधर लीवी की नफरी होती है वो अपने क्वार्टर में बैठते हैं तो अगर उनको भी साथ में लाया जाए पहले इसी तरह होता था तो मेरे ख्याल से मसला जल्द 1-2-3 दिन में टैकल हो जाएगा. अभी मुंडा बाज़ार का काफ़ी सारा इशू रिजॉल्व हुआ है. कुछ हमने स्ट्रेंथ बढ़ाई भी है. आपने खुद भी वो किया होगा कि पहले से कुछ जो पुराने लोग थे उनको भी वहाँ पे जो है वो नए लोगों के साथ वो किया है. इंशाल्लाह मज़ीद भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करके मसला हल करेंगे. इधर ही चोरी वगैरह का इशू जा रहा है इसमें पुलिस ने काफ़ी काम किया भी है लेकिन आवाम इस सतह पर आवाम मुतमईन नहीं है. नहीं पुलिस ने तो जितनी भी चोरी वाला वो हुए हैं हमारे पास उसमें काफ़ी सारे केसेस हमने ट्रेस भी किए हैं. मज़ीद भी काम जारी है. कुछ ग्रुप्स के ऊपर हमने काम करके उनको जेल भी भिजवाया है. मज़ीद भी इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करेंगे. ठीक دا डी पी او سلیم عباس کولاچي صاحب چې خبرې اترې راسره وکړلې پولیس په حوالې سره. نن دا کلي کچهرې سمرباغ کې د اسسټنټ کمشنر صاحب د دفتر په پارکینګ کې وشوه چې پکې د سیمې خلک شریک شو او خپل ستونزې پکې وړاندې کړلې. دغه ټولې ستونزې متعلقه ادارې چې کومې سربراهانو هغه راغلي ځان سره نوٹ کړلې او دغه رنګ ډي سي صاحب چې دی نو هغې ته دا هدایات هم جاري کړل چې تاسو دا چې څونه ستونزې دي او کومې تاسو ټیکل کولی شئ هغه ټیکل کوئ زر تر زره چې دی نو دی حل راوځي. ځینې راوباسئ. ځینې داسې مسلې وي چې هغه د منتخب غړو سره تعلق لري نو امید دی چې هغه به هم منتخب غړو ته ورسیږي او زر تر زره به هغوی هم په دغې باندې خپل تګودو یعنې کوشش شروع کړي. دا کیمرامین خالد لطیف سره وحید خان تاجک سمرباغ کوزدیر.